په خیبر کې وحشي قانون دی، په مومند کې بل قانون دی، په باجوړ کې ځان له قانون دی. موږ د خپل ایڈمنسټریشن نه انتظامیه نه دا مطالبه موږ هم وسره کوو چې نان کسټم پیډ ګوړیو لري باقاعده د خیبر په خوره کې اجازه ورکړل شي. او دغه مطالبه خالص موږ ان شاء الله چې دغه دوام ملو شي نو ان شاء الله دا مطالبات په ټول تر سره کیږي. چې جمعیت علماء اسلام هر کارکن، هر مشر، هر کشر د ضلع خیبر په سطح باندې د توسو د تمامو جایزو مطالباتو سره چې نان کسټم پیډ ګوړیو په حواله سره دي، نور چې څومره مطالبات دي، څومره د آئینی او قانوني مطالبات دي، نو ان شاء الله جمعیت علماء اسلام هر فرد تاسو سره ولاړ دی او د هر سړي आवाज دی. یو طرف له بیروزګار کړم خیمه له ورسولم، بل طرف له په نان کسټم پیډ ګوړیو په اجازه سره مو بچو له روزګار ملويږي، هغه له یو روزګار معیشت مستحکم کیږي. نو ته مو د بچو په معیشت په استحکام خپای له هغه درې ځله وویل مو سره صحافونه مو چې بالکل دا ګوډي د کولو کړل شي په دا کې موږ لا هیڅ ته روز نشته دی. موږ د سیکټر سره چې کومه جرګه شروع وانن څلورمه ورځ ده به تو سره موږ پر رابطه کیو. اوس هم ولوي چې موږ جی سی لا مخ کې تلو کړی یو تاسو دا احتجاج به رنگ وروړي و دا موږ آئینی او قانوني حق دی، خو نه چې داسې احتجاج وکړو چې موږ چاله تکلیف ورکړو یا موږ له مسله جوړه شي. او تاسو مرګرتیا کوئ جرګې کردار هم نه، خو موږ تاسو مرګري یو دا خبره کې ځکه چې په بوجاوړ کې چالي کې سلامه چاليږي. دا خو داسې شوازه د تعصب غنم چې موږ سره تعصب کیږي چې تاسو ټول ځوانان یو دا د یو تاریخ دی چې کوم حق د سړي په خوښه نه ملويږي او بیا په زور اغستی شي وایي لروي دا غیر سیاسي خلک دي. تاسو روي چاچو دا پر ودرېږو ان شاء الله موږ د سهار خبره ورولو تاسو اټیکاره بندوبست هم کړی و ان شاء الله چې څه کیسه خبره وي جواب لرم چې صرف او صرف تر وته پورې محدود دی. عملي کار د نن تاریخه پورې هیڅوک نشي ثبت کولی چې دغه عملي کار کړی. دلته وزیر اعلی وګوره مخکې هم وزیر اعلی چې یو غټ پروجیکټ اعلان به کولو، نن چې ته راشي په هلیکوپټر کې راشي کروڑونه روپۍ خرج کړي دلته لاره بند کړي وراشي یو بوټی ولګوي او افتتاح یې وکړي ولاړ شي. دا ډېره د شرم ولې افسوس خبره وه. بله خبره دا چې زه د پي ټي آی ګورنمنټ له خبره کوم که نن نه بعد وزیر اعلی دلته تلو و دلته یو پروجیکټ اعلان نه کولو و دلته برنامه دوره یې کوله انشاءالله دا زیاره به موږ ته نسو، دا فعلونه به موږ ته نسو، موږ به د ام پي ای او د ام ان ای د دفتر مخه نسو چې دلته موږ له داسې برنامه دوره مه کوه چې ته نور کوم پښتنه نشه کولی. دلته په دفترو کې ته کښېنې او د خلکو سره تش ملاقاتونه ته تصویرونه پرې محدود یې دا قوم پښتنه وکړه. دا خلک د تېرو شپږو ورځو نه هلته ذلیله ناست دي دغه پښتنه نشه کولی. ته د څه شي پرې نماینده یې؟ ته د اسمبلۍ په پلور خبره نشه کولی، ته دلته حکومت څخه خبره نشه کولی، ضلعي انتظامیه څخه خبره نشه کولی. یا استعفا ورکړه ویا د قوم د مسالې حل کړه او که نه ولی نن د قوم فیصله کړې وه انشاءالله دغه فیصله به په دغه چوک باندې کېږي. خو چې چا په خبره باندې دوکه نه شو، چې چا په دروغو په وعدو باندې دوکه نه شو، چې کومه خبره کېږي په دغه چوک باندې کېږي او تاسو په مخ کې به یې کوي او که نه په بند کمره کې هماغه خبره کوي عمله نه وي منظوري. الله خوشحاله دا ای سی پي ونه ګوري دي دارنګې په ضلع خیبر کې هم موږ دا مطالبه کوو. ټول متفق یو دا منډېګان انشاءالله. دویمه خبره دا ده لکه څنګه سوره د موږ او تاسو د غیرت جنازې اوچتېږي او دا کم ډېر چې بل خلک موږ نه موټرسایکلې کله ویرې تویو کله دیرې تویي دا صرف د دو خلکو لپاره نه و ټول ضلع خیبر لپاره ده. وښځې راوړو امنیت دغې دنیا ته، ښځې راوړو امنیت دغې دنیا ته او سړو څه وکړل سړو جنګونه راوړل. په شروع کې زه د ژرګه چې دا کم ایفرټ دی دا کم کوشش دی دغه له زه اپریشیټ کوم یې دا ورته یم ځکه چې د یو مودې نه دا لګیا دي او دا کوم چې نان کسټم پیډ ګوډي دي دغه لپاره یو جدوجہد شروع کړی یو ایفرټ یې شروع کړی خو دغه دا جدوجہد اوس مرکزي ځای له راغلو. زه صرف دومره ورته وایم چې دا ټول سیاسي بندونه په کور اول دا وي چې دا ټول زه شامل کړي وای او دغه جدوجہد په مخ وړاندې بوتلی وای نو موږ یقین وو چې اوسه پورې د استنا څه حل راوتی وای خو وروسته هم که وشول نن هم که وشول
دا احتجاج به انشاءالله تعالی چې رنګ راوړي عوامي نېشنل ګوند د پښتنو ګوند دی او دا به تاسو سره په هر محاذ باندې ولاړي او تر هغه پورې به انشاءالله تعالی تاسو سره ولاړي تر کومه پورې چې دغه مطالبه حل شوې وي. زموږ یوه مطالبه دا هم شي چې موږ د شوق د ځمکې حصه وروکړه. نن د NCP ګوډیو د خبره خاصې نه چې سبا مې مطالبه دا هم شي چې موږ د شلوبارو کرش پلانټونه چې کوم بند کړي دي هم ټول وکړه. نن مې د NCP ګوډیو مطالبه ده خاصې نه چې سبا یې سره په دا خبره هم خرېخ پېښم چې موږ هغه یا تابوت د ولي سے گیا غزا داسې دا که نه دا بیا د ما ورونو بیا یې ته درخواست کوم پوره هم نه و چې څنګه هم دا تا ورېدې په دا سړکونه پوره هم نه تېرې کړې دغه شونډې اوس هم پوره هم نه و. انشاءالله د امن نه زیات زورور هېڅ شی هم نشته. دلته ناست وو لږ څه ځای ویل لږ به جامع لمونځ کوو ټول د خیره ډېره ډېره مننه. هیله مې ورله نه کړې لکه څنګه مخکې مې نه وکړي دلته ورته رجسټریشن نه وي کړی تر هغه پورې موږ سره یوه خبره هم نه منو. نو لکه ته هر څه سره ولاږې ما ورته مخکې وویل چې تر څو پورې زه ته چوک نه به راغلی زه ورته هرې خبرې نه ته زور یم په مخو ځینو کې دې ورور ورته رجسټریشن وکړه خو چې زه تر چوک نه راغلم اول به یې مې سره هغه ګولې دلته مینه کوې او دلته رجسټریشن شروع کړه نه پس به یې سره موږ ورته نبات راوړي کړې تر هغه پورې موږ دلته ناست شو.